الرحمن الرحیم بخاری شریف ولا کتاب المغازی کی سبق نمبر نن 16 د باب غزوه احد. حضرت مصنف رحمت الله علیه دی جنا دی احد غزو متعلق کما حدیث دی آیات کریمه دی ما تشریح امام بخاری رحمت الله علیه د سبق نمخ کی مکم نن شاید خبر په انداز کې وال بینو به وغنا بعد عبارت یی هغه د غزوه احد د دې کې امام بخاری رحمت الله علیه په دول اسبابونو کې بیان کړی دا. امام بخاری رحمت الله علیه د احد متعلق حدیثونه راوړي دي غزوه بدر نه بعد ځکه چې غزوه بدر پسې همدا غزوه احد شوی وه. احد دې ته ویلی شي غزوه احد دی و غره سره ځای کې شوی وه. دا غار څو احد نامیږي اکیله منفرد غار و د مدینې نه تقریبا د 3 میله پورې لرې و. د دې غزوې سبب څه واجه څه اصل کې خبره دا وه چې کله په جنگ بدر کې د کفار ول سردارون ششلو قتل کړل شو او یا پر کسان ناغنا بعد کومه تجارتي قافله راغلی او د هغه ول اصل راس المال خو واپس کړلو. دو مشوره وکړله چې د دې ول کومه منافعه د مخته جنگ باندې خرج کړل شي. هغه د پاره په مدینه کې یو ځای په مکی کې یو ځای دارالندوه نومیدل او په هغه کې ابو سفیان همداشت اکرمه بن ابي جهل حارث ابن هشام صفوان ابن امیه د مشرون را جمع شو مشوره وکړله چې څومره تجارتي منافعه ده په جنگ کې خرج کړل شي نه دي طریقې سره به مو جنگ ان شاء الله به خو وګټلی شو. کارونه چلیدو نو دو مخته کومې قبیلې نږدې هغو ته خبر کړو چې موږ سره په جنگ کې شرکت وکړي. تقریبا 3000 کسان دو تیر شولو 3000 لشکر تیر شولو. پاغه 3000 لشکر کې دوسره شو 200 زیرا پوش کسونو چې هغه وسلې کې ځون پټ ساتلو. هغه نه علاوه 3000 دوسره وخونو 200 وسپې ورسره 15 خځې به تلي جنگ ته ځون سره څه دا بوزو دا به مو ته شعرونه مو ته جذبار کوي او دې وجه نه مو به تختونه ځکه که جنگ نه وته خلو به خالی وګره خځې پرې دوال نه دي د لپاره به خال به یا خ جنگيږي مخته به کېږي رجزي اشعار به جذبات به پڅي اخذ بیا اشعار دو ته لوا که تاسو جنگ و نه کړل شي نو ته به مانګ دي کېږي. په دې طریقې سره خدای کارونو 5 شوال باندې 3 هجری کې دوی مکی نه روان شو خود غره طرف ته سکله دور ونې دو دینه مخ کې عباس رضی الله عنه دا کور کړو چې مسلمانانو ته مخ کې نه پیشګي اطلاع کړي و چې تاسو په خلاف کافر دغه سازش کوي او د شته تیاریونه کې لہذا تاسو هم خپل تیاری وکړئ ځون بدور کړئ. سکله دا اطلاع پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسېدل نو حضرت رسول الله علیه السلام انس رضی الله عنه مونس رضی الله عنه د دوړ صحابه دي دای لګل سکه تاسو لوړ شي د کافرو لښکر وګورئ چې د دوه څه حالات کې دي وغیره د تیاری څنګه کړ د څنګه دي څنګه نه دی به ورپسې بل څه خبي واستلو حباب بن منذر صاحب هغه ته د کافرو تعداد وګوره تعداد کې څومره دی هغه سوا خیال تقریبا 3000 ته نږدې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه کله دا معامله معلومه کړل نه صحابه سره مشوره وکړه سره جمع شي ټول صحابه ورکیو. سعد بن معاذ رضی الله عنه مشر سعد بن عباد رضی الله عنه سید بن خزیر رضی الله عنه د اوس او د خزرج قبیله او نشه د نور صحابه مهاجرین او بیا شپټم کې سعد بن عباد صاحب او سید صاحب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور نه غیر چپیره پارا کړی و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بیٹن کې صحابه ته خوب بیان کو سي صحابه ایوی قیله کې مزون وکتل ایوا قیله وغځي کې غوزه بشي و یسیوري متوره واخص ولا ساری موت شو دوباره مخص ولا ساری بیا جوړ شولو. صحابه ونه تاسو کو د دې تعبیر څه د پیغمبر علی السلام ته بیان کړي د قیله نه مراد مدینه ده د کومه غوزب حشید او غیره دینه جنگ احد کې کوم کسانو ته زخم رسیږي تکلیف مغام مراد دی لکه صحابه او د توري سار موت شو دینه څه مقصد د څه شي کسب متملېږي او راسته به چې خدای پاک به کامیابی راولي خدای پاک به خیر راولي. بیا پیغمبر علیه السلام مشوره وکړه چې تاسو څه خواخه ده په مدینه کې نه پاتې شو جنگ وکړو که ورچنې وروځو. ډېرو کسانو مشوره وکړه چې نه پاتې شو بیا خو ډېره پیدامنه ده خو ځنه ځوانان صحابه او هغو لږ د چې نه حماست نه کور واخیستو. پیغمبر سمتي چې بار بوسو حمزه صاحب هم قسم خوړل چې بهر ته بوځو څو پرې سره ونه جنګي ګوره پرې سره روټۍ نه خورم همداسې نورو صحابه و خبرې وکړي. پیغمبر علیه السلام کور ته ننوتو تیاري وکړه اسلحه یې لیس کړله په ځان یې واچوله اسلحه کومه وه بدن باندې ګیر چاپېره. بیا
ځنه صحابه ته احساس وشو چې مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خامخا اصرار وکړلو مندیزي پتی شي وخبو عبدالله بن ابی رئیس المنافقین من دا مشوره یې کړې سره په مدینه کې غپوت شمو ته به کامیابی حاصل دل شي خو چلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله یو ری وروته لو کنه دوه تیل سره مونږ لګه خطی شي د نبو وزو چره تو څنګه خواخه پیغمبر علیه السلام چې کله پیغمبر اصلحه وچی یو ری روان شي به ورسته نستنیږي بس دوت تقریبا زر کسون تیر کړل پیغمبر علیه السلام سره زر کسونو کې 300 منافقینو کافر رغلی دی جمعې پورې ځبنه هغه د تیاری کړهو سکله دی افتی ورش ولا افتی ورځي باندې جمعې ورځ باندې دوی تیاری کړهو به مخته 15 شوال درې مجری باندې دوره وون شولو جمعې ورځ باندې خود طرف ته دوه وتلو خو سکله ټیم نږدې شو دوه خود غره ته نږدې شو نه افتی ورځ باندې سبې ټیم کې عبد الله بن ابی رئیس المنافقین هغه دا خبره وکړه لڅېره تاسو ته مشوره درکړې سم مدینه کې وجنګ یوازې نه پیدا د مو ته تاسو خو په زور ځون خو نه مړ کو دي زیور شینی مو د سره نه کو دا د سره د ملګرتیا نشو کولای 300 خپل منافقین ځون سره واپس وروستلو څکله دا 300 کسونو نو واپس شو وسو پاتې شو په دې کې زنه صحابه او زړه ډګماګاو شولو خزرج قبیله ولا شاخته بنو سلیمه قبیله کسونو د سدي اوس قبیله ولا بنو خریصه دو زړونه لږ غبروب شول لکه قرآن کریم کې دی ولا ذکر شته ده خدای پاک دې دو زړونه باندې بیا پټي ولا غولا تقریبا بیا 200 کسون پوتې شو پاغه 200 کسون کې سل کسون زیرا پوشو اصله خای چې ولې دوی ورکی صرف وس پیوي نور ورکی چې نه وو څکله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جنگي ترتیب جوړوالو نه خلکو ته دا خبر وکړه چې ګوره دی خود طرف نه مو باندې د حمله خطر شته ده زکه زه دا کاون څه 50 کسون تیر انداز څخه شیشتل شي عبد الله بن جبیر په نگرانی کې د غرب نظام مقرر کاوه دي جناب تاسو سره خوڅیږي نه کوم غالب شو کوم مغلوب شو تاسو خپل ځای نه بنسئ خدای کارونو د څه کله مخامخ شو ابو عامر یو کاسته د مدینه نه مکی ته لوړو د انصار قبیله سره تعلق ساتل وروتلو د میدان جنگ ته قوم ته وزنو کو چې د مو قوم تاسو زما قاسم پیژندایم نه کسه مفعل بنا کیږي کسه انصار او ته طریق جواب ورکو څه فاسق سړی تو سره ما خبري ختم شولې اغه نه بعد مخته طلا خبر انفرادي مقابله شروع شو په انفرادي مقابله کې څو کسون وروتلیو اغه صحابه شکړلو قاتل کړلو بیر پسې حمله وشوله نفیر عام وشو حمله کې مسلمانانو توال فتح وشوله څکله فتح وشو کافر وته خو تاسو کوم غونډې باندې 50 کسان مقرر دي چې لکه فتح وشو لرو شمال غنیمت جمع کولو عبد الله بن جبیر سره ډیر معنی کوم د سیما کې پیغمبر سم منه فرمایلی خو پوی نه شول په دې مملې کې تبعی تور باندې دا غلطي ونه وشوله خالد بن ولید رضی الله عنه غټم کې مسلمان نو شو د میمانی دي کافرو د لشکر او امیرو ورستنه حمله وکړه حمله وکړه لدی سره مسلمانانو ته ډیر سخت تکلیف ورسېدو ډېر کسانو کې شهیدون شو 70 کسان خاص شهیدون شي زخمیانو شي په دې ټیم کې مصعب بن عمر رضی شهید شول دا سره د پیغمبر علی السلام په شون دی روغو کافرو دا خبره په درویغه مشوره کله سره پیغمبر علی السلام قتل شو د دین صحابه کې ډېر سره سیمګي پیلو شوله ډېر خپه او پریشان شولو پیغمبر علی صلوات و سلام نه ځنه کسون لري لوړو په دې جنگ وخت کې پیغمبر سره سوار لس جنیسار کسون او اشرا مبشره ورکیو نور د سیمتابر کسون ورکیو ا د پیغمبر سره غیر چپیرتو میدان کې بیل پاتې شو نور کسون علی دلی پرشون شولو د ټیم کې کافرو څخه حمله کړی و نو پیغمبر سم باندې وسړي حمله وکړه دبا بن ابي وقاص نمیږي سعد بن ابي وقاص ورورو پیغمبر علی السلام له غخونه شهیدون کړل سنیا ولیا او پیغمبر سره شونډې مبارکي زخمی کړلې یو بل کاسو عبد الله بن قیمایا دی حمله وکړه پیغمبر علی السلام مخ باندې گزار وکړه پیغمبر سم کومه جنگي ټوپۍ غوستول هلمټ په شوندیرو خود وتیل شي هغه د پیغمبر سم پر رخسار مبارک کې نو وتله نډیره مقابله شروع اخر کې خدای پاک بیا نجات ورکړو مسلمانانو ته دوباره خدای فتح نصیب کړل کافرو شکست وخړو خودی کې اویا کسان مسلمانان شهیدون شول د بدر په مقابله کې اما کې بدر جنگ کې دوه وضاحت شو کته سو غوړې نه دغه جنگ کې توسو اویا کسان به شهید کیږي غل سمو شهادت پس خپله تګي شهادت ولا جام شي نوش نه کو بل رقم ته سکون نه مليږي په دې جنگ کې کوم شکست په مسلمانانو ته ملاو شوی په دې کې واجب سدي اصل کې داوا
پیغمبر علیه السلام دو تیل تاسو د دغې غره نه ما استه کیږئ هغو استه شولو هغه په وجې باندې پیغمبر علیه السلام نافرماني راغله خدای پاک دو ته دا وښیله چې د پیغمبر نافرماني دې سره سړي ته سوی عاقبت رسیږي انجام سره خرابیږي او د پیغمبر سم د حکم اهمیت ته معلوم شو ګوره چې پیغمبر کومه خبره ته وکړي هغه نه بیا الې دلې مه کیږئ ځکه خو شکست وخوړلو هغه نه تاسو ته ډېر نقصان اوچت شولو او بل دی څه په دې جنګ کې د مخلصینو او د منافقینو پته هم ولګېدله کوم مخلصین کسانو جنګ دپاره پاتې شوي کوم منافقینو هغو نه امتیاز راله ټول تخلي او بل دی که تاسو شهیدان شولی بیا په دې کې تاسو ته اجر و ثواب ده همیشه دپاره خو جنګ چوک نشي ګټلی کله به ته جنګ ګټې کله به کافر ګټي که فتحه دې وګټله بیا ښه ده غنیمت دې وګټلو غازي شولې او که شهید شولې بیا تا دپاره څه دي ثوابونه اجرونه یې ایښي دي او هغه نه علاوه انعامات دي غیر کول دي نو په دواړو صورتونو کې مسلمانانو دپاره پیدا ده